بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. زډیر شکر گزار یما د جناب پروفیسر نور الهادي صاحب چې هغې مونږ سره نن داسې ځای ته راغلي دي، خپل قیمتي وخت یې وویستلو او داسې ځای ته ولاړې چې تاسو ته به په دې کیمره کې ښکاري. دې ته پخوانی پل وایي. د دې تاریخ مونږ معلومات د هغه چا نه کوو، د هغه هستۍ نه کوو چې هغه تاسو ته به اوس مخاطب شي. کامرس کالج کې پروفیسر نور الهادي صاحب مونږ ته به د دې تاریخ باقاعده بیان کړي. جناب پروفیسر نور الهادي صاحب، ډیره مهرباني قاری دوست محمد محترم صاحب. قاری صاحب نن راغلی دی چوه ګجرو ته، او چوه ګجرو کې دی وخت کې مغلیا پل باندې مونږ ولاړ یو. دې ته سیټیانو پل هم وایي. دا پل چې تاسو وګورئ دا اصل کې دا هغه روډ دی چې دا پخوانی مین جی ټي روډ دا د دې سړک چې دی ګلکته نواله دا پېښور او تورخمه پورې دا لاره وه. یعنې دا کوم اوس جي ټي روډ جوړ شوی دی چې په کوم باندې قله بالاحصار دی نو هغه وروستو جوړ شوی و. پهله دا لاره وه، دا پخواني د مغلو دور چې دی لاره وه او دې باندې به مغل قافلې چې دی هغه به تېرېدې. د دې پل ته به مغل پل هم ویل. او دې علاقې ته چوه ولې وایي؟ چوه ویلی شي یخ کوهي ته یا تالاب ته. یخ کوهي یا تالاب د دې معنی ده. دلته به د مغل خاندان او د هغې نه علاوه څومره به هم چې قافلې وي په اوښانو په ذریعه او د بیلګاړو په ذریعه په دې لاره به تېرېدي او دلته به هغه یخ کوهانو او هغې نه به هغه یخې اوبه څښلې او دلته به یې سټې کوله. خو تاسو په دې لاره باندې لږ غونتې مخکې لاړ شئ نو تاسو ته به زه به تاسو ته به انشاءالله وښیم. هغه مخامخ تاسو ته یو ونه ښکاري. دغه ونه چې دی دا هم ډېره قیمتي ده. دغه ونې سره مخکې ګس لاسته یو زوړ جومات دی د مغل دورو. موقع میلاو شو انشاءالله هغه د هغې وزټ به هم تاسو ته وکړم. خو دې پل کې چې دی دا محراب دی او دا هر یو ګمبد د پاسه یو ګل جوړ شوی دی. تاسو دا وګورئ، دا کتی شئ. دې باندې او دا پل چا جوړ کړی؟ دا پل چې دی دا شیر شاه سوري جوړ کړی او دا د ګلکتې نه راغلی د مغل دورو کې او دا پېښور او دغه رنګ تورخم لاره چې دی دی به یې میلاوله. او څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې بیا یو معتبر شخص کریم بخش سیټي نوم یې و، هغوی به دا پل چې دی دوباره تعمیر کو او دې پل ته بیا سیټیانو پل ویله شو. اوس تاسو دې پل ته وګورئ، ډېر تاسو اندازه لګولی شي چې دې کې نه اوسپنه استعمال شوې ده نه پکې دغه رنګ څه نور میټیریل استعمال شوی دی. صرف پکې وایي دې کې صرف خښتې استعمال شوي دي او دې کې پکې چونۍ استعمال شوې ده، ګیش پکې استعمال شوی دی او پټسن پکې استعمال شوی دی په دې پل په تعمیر کې. دې پل خوا سره تاسو یو کتی شي ورکوټه غوندې ګراوند هم جوړ شوی دی او دا پل چې دی دا په باړه باندې تېرېږي. دا تاسو د باړې اوبه کتی شي، دې خوا هم کتی شي. نو دا هغه پخوانی پل دی او دا هغه پخوانی لاره د مغل دورو. خو دا پل تاسو کتی شي ډېر خسته حالت کې دی. د دې د تعمیر ضرورت دی او زما درخواست دی د ثقافتي ورثې ته چې د دې پل خیال وساتي او د دې تعمیر چې دی دوباره وکړي. او دا زمونږ تاریخي ورثه ده او دې پل باندې لږ غونتې فوکس کول پکار دي. دلته به انشاءالله سیاح خلقه چې دی هغه به راځي. قاري صاحب تاسو څه محسوسوئ؟ جزاکم الله. تاسو ډېر ښکلی تاریخ بیان کو پروفیسر صاحب چې څنګه تاسو وفرمایل چې د دې د خیال وساتل شي. ولې چې دا کومه خواري شوې ده، دا کمې خښتې دي نو دا وزیرۍ خښتې دي، دا پخوانۍ وزیرۍ خښتې او دې ته ډېر زیات خلک راځي په دې لاره باندې تېرېږي. کلي پراته دي، خلک هم پرې تېرېږي، ماشومان یعنې ټریفک هم پرې ډېر زیات دی. خو زه تاسو ته هم دا درخواست کوم چې یاره د دې خامخا خیال وساتئ او دا پول همداسې برقرار چې وي نو دا به زمونږ یو نشاني وي. جزاکم الله.
جومات خو کې راولي قاری صاحب اخره کې ووایي که نه خپل چینل باره کې خو او زما د چینل نوم دی القاری دوست محمد. نمبر بم تاسو ته پکار وي نو 0312 83 83 یوټیوب چینل ته تاسو راتلی شئ او تاسو نور ګورئ په ګوته نه پټیږي. دا زما تخلص دی. ډېر کسان قاری ماما کیسې او نور قاری ماما کیسې او نور په ګوته نه پټیږي. څنګه چې زموږ مولانا صاحب جید عالم هغه هم په یو لفظ مشهورو د قرنګ نور په ګوته نه پټیږي. قاری ماما کیسې راځي.